د مور او پلار حق نه ادا کیږي. الترغیب په حواله سره شمایل کبرا کې یو عجیبه واقعه ده. حدیث مفهوم داسې دی. یو صحابي فرمایي اذا په یو کلی کې مشپه راغله عمر بن حوشب رضی الله عنه، نو هلته په قبرستان باندې زه تېرېدم د مازدیګرې وخت او یو قبر وشلېدو، د هغې نه یو داسې انسان راووتو چې لاندې د دې سر نه د انسان جسم و او بره پې د خر جسم و، شکل یې ټول د خر په شانتې و او د قبر نه راووتو د خر په شانتې پړانګ کې ووالې 3 پیره او بیا ورننوتو قبر بند شو. ډېر زیات حیران شو. مفهوم حدیث داسې دی چې دا څه معامله ده. نو د هغې ادرې سره یو قبرستان دغه یو کور و، نو هلته به یو زنانه ناسته وه، خپل بیوي به یې جوړول، څه ناڅه کې مصروفه وه. نو ما تپوس وکړو جي دا معامله تا ولیده؟ وایي یا دا مې ولیده. دا هر ورځ دا مازدیګر ټایم کې دا قبر شلېږي او دا انسان روځي او د خر په شان پړانګې وي او واپس ننوځي، دا ټول قوم یې ویني. وي دا څوک دی؟ دا زما بچی دی، زوی مې دی. ای معامله څه ده؟ ای معامله دا ده چې دا به ډېر زیات شرابي و. هر ټایم به ده شراب څښه، چې کله به یې شراب وڅښل نو ما به ورته چې بچی بس که د الله نه ویرېږه، د شراب مه څښه، د څو پورې به شراب څښې؟ ده به ما ته ویل چې مورې د خر په شان پړانګې مه وه، چغې مه وه. اتفاقا به دغه مازدیګر پې مرګ راغلو، نو الله جل شانو سره دا معامله وکړه چې هر مازدیګر په آخرت کې خو دې ذلیله او رسوا دننه به یې څه حالي پته نه لګي چې دنیا ته یې الله ښایي چې د مور او پلار نافرمان وي نو داسې ذلت به ورکوي. صرف په دغه درد مې دا خبره وکړه چې یو سپینګیري بابا راغی او ما ته وایي بچې زما بچو ته لږ نصیحت وکړه. چې څه مسله ده؟ وی اوله ورځ د پیسو په وجه زه په بازار کې ووالم او دې ګیرې نه یې نیولې وم. کمزورې بابا، کم غم سړی وجاړي. د الله د رضا لپاره د خپلو والدینو ډېر قدر وکړئ. هسې نه چې دا والدین رانه لاړ شي بیا به پته ولګي چې دا څومره قیمتي تحفه خدای راکړې وه. مونږ مرده پرست قوم یو چې ژوندي را سره نو قدر یې نه وي، خو چې رانه لاړ شي نو بیا ورپسې جاړو، رسمونه کوو، هره جمعه خلک راغواړو، اخترونه کوو، څلوېښتیانې کوو او خلکو ته دا ظاهروو چې مونږ خو واقع ډېر خفه یو ورپسې، او چې ژوندي وي تپوس قدر یې نه کوو. د الله د رضا لپاره نوجوانانو ته خصوصا عموما ټولو ته خطاب دی چې د خپل مور او پلار ډېر قدر وکړي، ځکه چې را روان وخت کې ستا مخلصین او موجوده حال کې صرف مور او پلار دی. قسم په خدای کو د مور او پلار په شان اخلاص او درد په تا باندې د بل چا راشي. زه نیت کوم چې د خپل مور او پلار خصوصا اخري حدیث ویم یو سړی د مور او پلار وفات کې مفهوم داسې دی او دا وایي چې زه ما نه مور او پلار څنګه راضي شي.